علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ورو سوال کړی دی چې یو کس په لاره کې یو ځای کې پیسې پیدا کړي، یو خدای چې په هغه ځای کې خلک وي یا د چا دکانونه وي یا مثلا څوک په ریډیو باندې څه خرڅوي، نو بیا خو به هغې نه معلومات کوي، که د هغوی وي نو هغې ته به یې حواله کړي. او که چېرته داسې وي چې په یو عام لاره کې سړی پیدا کړي، نو دغه صورت کې که یو سړی بیا په خپله مالداري نو خپل استعمال کې نشي راوستی، به غریبانانو ته ورکوي او ثواب به اصلي مالک پسې بخي. او که یو سړی غریب وي نو په خپل استعمال کې راوستی شي. بل سوال کړی دی چې یو کس په مانځه باندې ولاړ وي، بل کس یې څومره اندازه کې مخې ته تېرېدی شي. کله چې یو سړی ودرېږي مانځه ته او د سجده یې کوم ځای کې لګېږي، د سجدې د لګېدو نه اخوا د دریو صفو په فاصله باندې اخوا تېرېدی شي، او که د دریو صفو نه فاصله کمه وي نو بیا نشي تېرېدی. یو بل سوال کړی دی د جومات زاړه فرشونه، د جومات چې کوم زاړه اسباب وي که هغه هر شی وي چې کله هغه په هغه جومات کې نه استعمالیږي نو د هغې خرڅول جایز دي. خرڅول یې جایز دي، اخیستل هم جایز دي، خو په پیسو به یې اخلي او هغه به بیا هغه پیسې به جومات کې لګوي، او چې کله یې واخیسته د هغې نه پس یې استعمالوی شي. یو بل سوال کړی دی چې جومات ته لاړ شي، امام د رکوع په حالت کې لاندې کړي یا د سجدې په حالت کې یا په قاعده باندې ناست دی، نو اول الله اکبر فرض دی، دا به په ولاړه باندې وایي صحیح، او دویم الله اکبر چې بیا رکوع کې ورسره شاملېږي یا سجده کې شاملېږي یا قاعدې ته کوزېږي نو بیا الله اکبر دا سنت دی. که دویم پاتې شي نو پروا نه کوي، قصدن به یې ثنی نه پرېږدي، خو که په هیره پاتې شي نو پروا نه کوي، مونځ صحیح دی. البته که اول الله اکبر په ولاړې باندې پاتې شي نو مونځ یې نه دی شوی. یو بل سوال کړی دی د یو ملک کرنسي د بل ملک په کرنسۍ باندې خرڅول، دا خو جایز دي، دا دواړه جدا جدا جنسونه دي. البته په دې کې تفاوت کول، نو که معامله په نقدو باندې نو دا خو جایز ده. مثلا ته یو سل شپېته کالدارې ورکوي، هغه تا ته $1 درکوي، نو $1 ته وګوره او 160 ته وګوره. نو دلته چون کې معامله لاس په لاس ته او جنس بدل ده نو دا جایز دی. او که چېرته د نیټې خبره پکې راشي نو بیا د هغې نه سود جوړېږي. جنس اگر که بدل ده خو دا سود چې راځي نو د نیټې د وجې نه راځي، دې ته ربا النسیه وایي، د نیټې د وجې نه، د قرض د وجې نه سود.